دوه کسان او استنجا ته ناستو چاردان ته نو هغه یو کس پکې باد لاړ اواز والا باد نو هغه ډېر هوښیار و نو بل ته وایي ورورې وایي چې اودس کوې نو جامې غونډوه غونډ مونډ کښېنه هغه وایي خدای دې بې خو بس ټیز دې مو واچو اوس یې په ما راغلی هغه وایي لږ ټیز خو ما چولی دی هغه ما چولی زه خو شرم نه کوم بس انسان دی وځي باده خو هسې تا ته وایم چې غونډ مونډ کښېنه او جامې راغونډوه لکه شی په هغه ورتېر زما وروڼو بنیاد خبرې ته غوږ کښېږدئ ما وی ښه درې جوابه در کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه یو بیان کړی دی. هغه وایي چې ما نه یو ځانانه پوښتنه وکړه چې په اسلام کې د سړي دپاره څلور ښځې جایز دي نو د یو ښځې دپاره څلور خاوندان ولې نه دي جایز؟ نو دا بیان یې کړی دی او ډېر ضروري او اهم بیان دی. نو ما وی چې زه تاسو ته هم اورم اخره پورې دا بیان واورئ زه درته غږوم. ما ته یو ښځې ټلیفون کړی کال دوه مخکې په ټلیفون ما ته څه وایي زه راته هلکه یو څو جلکۍ ویم ښه بیانونه به نور علما درته وایي ما ته وایي چې یو تپوس ته نه کوم چې د یو سړي له څلور ښځې جایز دي نو د یو ښځې له څلور خاوندان ولې منه دي؟ ما شل خوکه منه دي شل خوکه 50 خوکه شوق دی نو پوره کوه موږ درته څه وایو خاون ورته وایه او زوج ورته مه وایه میړه چې څه ته وایي په پښتو کې میړه ورته مه وایه او چې څومره کې تکړه شه نه وي تا له غوسه درله مې تا نه دا تپوس کوم چې ته مسلمان یې که غیر مسلمه نه وي الحمدلله مو الحمدلله زه مسلمان یم مې چې ته مسلمان یې نو قرآن او سنت یو څو دلیل موت آیتونه او یو څو حدیث مې ورته وایي نو وی خلق دا تپوسونه کوي ما وی وایرس تا کې پراته دي خلق هسې بانه کوي لکه یو سړي ښځې له طلاق ورکوي مونږ ته ټلیفونو کې یو سړی دی که داسې طلاق یې ورځي هغه سړی راوله یاره وي ما پرس که ما پرس خو وایه دا باګړو بېغیرته چې ما طلاق ورکړی دی نو ته اوس پکې بل یادی بل پرس کې شیطانه وتېری ټیستا چولی دی بل یادی دوه کسان او استنجا ته ناستو چاردان ته نو هغه یو کس پکې باد لاړ اواز والا باد نو هغه ډېر هوښیار و نو بل ته وایي ورورې وایي چې اودس کوې نو جامې غونډوه غونډ مونډ کښېنه هغه وایي خدای دې بې خو بس ټیز دې مو واچو اوس یې په ما راغلی هغه وایي لږ ټیز خو ما چولی دی هغه ما چولی زه خو شرم نه کوم بس انسان دی وځي باده خو هسې تا ته وایم چې غونډ مونډ کښېنه او جامې راغونډوه لکه شی په هغه ورتېر زما وروڼو بنیاد خبرې ته غوږ کښېږدئ ما وی ښه درې جوابه در کوم. یو خو دې دغه شو چې دا مې درته ووایي د قرآن او سنت وخت لږ دی هغه دا تاسو ته معلوم دی علما الحمدلله او مې دویم دا دی چې د یو سړي څلور ښځې وي او بچی د څلورو ښځو نه پیدا شي پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکې پلار دی او نسب یې معلوم شو چې دغه یې پلار دی د هغه نه نسب او میراث هم معلوم شو دغه یې مور دی او دغه یې پلار دی او که سړی یو ښځه یوی او خاوندان یې څلوري نو د ده پلار څوک شو نسب یې چا نه ثابت شو میراث به د چا نه وړي مې دا دې واورېدل مې درېیمه ووایه مې درېیم دا فطري تقاضا ده چې سړی به یو یو ښځې به ډېرې مې چرګانو ته چرګ یوې چرګې ډېرې که نه خبره لوړې ده په کور کې وګورئ تاسو هلکه تاسو خو پوهېږئ کور کې چرګې ډېرې وي که چرګ ډېرې چرګان ډېرې چرګ یوي او چرګ او چې دویم چرګ دې راوسته د دې مخکني چرګ دې قلقتو ته ګوره هغه د ضربه یضربه او د قال یقولو ګردان یې شروع کړي قال یقولو ګردان چې د حد نه وته چې دا خو زما قوم دې ته پکې د کبې راوي پوه شئ په خبره نه پرېږدي یو سړی وي او مې په ګډانو کې وګوره نر به یوي او ښځې به ډېرې وي او په اوښانو کې وګوره فحل یو نر به یوي او نورې به ډېرې دا قانون فطري دی او مې درېیم وروي بس یې که مې و درېیم خطرناک دی وي نه بس پېښ ومه دا څه خبرې یو سړي د څلور ښځې نو یو ښځې له هم څلور مړونه بیخ دی د ښځې خو به دونه ډېرېږي رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت نه مخکې د یو سړي په سر به 50 ښځې د 50 طلبه 100 مړونه ستا پلار را پیدا یو له څلور
نه نه ورا پیدا کی میرا جسم اور میری مرضی اسلام کې زما حق نشتا دا هغه انسان دی چې د نور ته وایي چې نور نشتا اسلام چې کم حق ښځو له ورکړه خدا څه شی دی د حق زهر په دې ملک کې خورول دي کم زهر چې انګریز خواره کړ نو په بر صغیر حمله وکړه او بیا فورا قبضه کړه او کم زهر چې روس په دغه ملکونو کې چې دا کم آزاد ریاستونه یې خواره کړل او د هغې نه پسې پکې قبضه وکړه حق زهر دلته کې خورول غواړي پرده خطر پردې ته پکې څه ضرورت دی ما وی کیله چې په پوستکي کې بندې دا کیله ده او چې پوستکي ورته لر کړه نو بیا مچانو ته او ماشو ته ګوره په 2 منټه کې بس ښایي کم جوس چې دا ګني په نل کې دننه دي نو محفوظ دي کورې کېده ډیران د پاسه کېده دا د الله په ګیلاس کې بند دي دا به خاکېږي نه او چې دغه جوس دی د ګني د بند نه وویستل ته مخامخ کېده هسې په کوټه کې نو مازدیګر به یې زګونه کړي اوس خاص شوی ښځه خو هغه ده چې په پرده کې بند دی ما خو نه دی ویلی الله فرمایي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن او ته پردې ته ظلم وې ته نکاح ته ظلم وې